کله چې یوسف علی السلام د ورونو نه مطالبه وکړه د بنیامین په باره کې چې تاسو به هغه ځان سره خامخا راولئ. هغوی ویل سنراودو عنه اباه، موږ به د هغه په باره کې د پلار نه مطالبه وکړو. بیا یوسف علیہ السلام دا غوی پیسې واپس دا غوی سامانونو کې هم واچولې. دا ځکه چې هغه دوران کې پیسې پیدا کول ډیر زیات مشکل کارو، او بیا دومره پیسې چې سړی پی د 1100 اوښانو سودا راوړي دا بیا ډیر ګران دي. نو یوسف علیہ السلام مقصد دا و چې دوی لاړ شي او واپسې کې زر راشي، چې هلته ور سره دا فکر نی چې موږ به پیسې د کم ځای نه پیدا کوو. دویم دا د یوسف علیہ السلام دا خیالو چې دوی به بیا مطالبه کوي د پلار نه د پیسو، او پلار سره به یا پیسې وي یا نه، راشه د خپل پیسې ورله واپس ورکا. چې دوی هغه پیسې ویني نو بیا پلار به یقینم سیوا راشي او واپسې کې به زر راشي. نو کله چې دوی کور ترالل د پلار نه مطالبه وکړه چې بابا جان هغه باچا وایي چې تاسو ځان سره خپل رور راولئ. بل دلته د یعقوب علیه السلام سره بیا غم شه چې اسنه دی ورونو بنیامین تم څه چل نه جوړ کړي. ول دا څنګه کېدې شي؟ والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. واستاسو ګورئ د یوسف علی السلام د ورونو بیان دلته څنګه بیان کړي او آلته د غبل په باره کې څنګه بیان کړي. آلته 11 نمبر آیات کې چې پلار لرالل نو ډایرک ورته څوي یا ابانا مالک لا تامن علی یوسف وانا له لناصحون. یار مونږ خو د خیر خوایو ته به مونږ ولي باور نه کې. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. نو دلته کلام بدل دی خو چې الته یوسف ورخ او بیا رالل نو بیام بل شانت کلام کوي. خو دلته چې بنیامین ایثار شوی دی نو بیام بدل کلام دی. اوس ګوره د بنیامین مطالبه کوي او صحیح مطالبه کوي نو هم کلام ته وګوره. فلما رجعوا الى ابيهم پلار ته چرال قالوا یا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. یاره بابا جان دې موږ سره ولېګا زمنګ نه خو پیمانه یې ساره شو نو موږ سره زمنګ ورور ولېګا. آلته دا نه وای چې زمنګ سره زمنګ ورور ولېګا بلکې څه وای لا تامن علی یوسف. ته د یوسف باور په موږ ولې نه کوي. آلته ترور نه وای او دلته څه وای دلته وای فارسل معنا اخانا زمنګ ورور موږ سره ولېګا. نو دلته ورته نږدې ځکه وای چې خبره یقیني کې ورشتیا وای. آلته دوکا کوله زړه کې هغه وخت کې حسد او بعض نو لہذا د شیطان وسوسې وي نو هغه وخت کې ترور نه وای. او دا دم داسي کله کله چې داسي ماحول راشي دوه ورونه یو بل نه تپوسو کې الکه دې کې ستا ورور وسیږي و نه مړ ورور مینه دشمن دی ورشا د دشمن مینه تپوسی وکوي به ورور خو نو مینه اخلي بیا نوم نه ذکر کوي. نو دا شان
دلته څوي فارسل معنا اخانا دلته ترور وای نو پلار ورته وای هل امنکم علی الا کما منتکم علی اخیه من قبل اې د دم داسې اعتماد کوم پتا سو لکه څنګه چې د ضرور دغه می تاسو باندې اعتماد کړو فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین یقیني کلک دی نو ځکه وای الله بهترین حفاظت کوونکی دی دغه خیال ساتي او د دوی هم حفاظت کوي اوس دې خبرو کې بچو سودا کلاو کړه ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم چوي قتل هغه پیسې واپس په بارونو کې پرتی دي نو چې څنګه بارونو کې پیسې خپل ول دي اری وکس ځان لولې دي قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا مونږ نور څه غواړو سمانه مونږ نور څه غواړو از مونږ پیسې مونږ ته واپس کړې شوې دي دا خو مونږ ته څه دي از مونږ پیسې واپس شوې دي یو مطلب دا دویم مطلب دا یا ابانا اے ما نبغي منکا مونږ ستانه پیسې نه غواړو چې ته به مونږ ته وی چې بس مزه ما سره پیسې نشته هذه بضاعتنا ردت الینا زمونږ پیسې مونږ ته واپس شوې دي په دې به مونږ واپس لاړ شو دلته یو دوه مسلې واوره یو مسله دا چې د کلام نه داسې معلومیږي چې د یعقوب علی السلام څومره بچیو ګټه وټه کوله پیسې به د پلار سره جمع کولې زکه واپس وای ما نه بغي اے ما نه بغي من کوم ته نه پیسې نه غواړم سره پیسې شته دازله مونږ ته واپس ملاوي شي او د بچی په پیسو باندې د بچی په ګټه وټه باندې پلار ډیر خوشاليږي او حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویلو دغه زوی ته انت ومالک لابیک ته او ستا مال ستا د پلار دی سړی سوچو کې پلار په بچو ډیر خپکیږي خو چې کله بیا د بچو نمبر راشي بس بیا پلار شاته شي ګنې پلار دا غواړي هر وخت کې د کوشش کوي چې زما بچي ترقی وکړي هر وخت کې د کوشش کوي چې زما بچي په خپل لاس باندې ودرېږي چری به پلار دا سوچنی کړي چې بچي وګټي مال راوړي یا بچي زما د پاره ګټه وټو کی نه دا خبره بکی چې زن نیمه خو چې د مستقبل خي چې د ځان د پاره په خپل ودرې دي شي پلار به همیشه د پاره دا غم کوي نو لہذا مسله معلومه شو چې انت و مالک لابیک د بچی مال هر څه چې کم دی دا د پلار دی پلار به کې بغیر د اجازت د زوینه تصرف کولای شي یو مسله دویمه خبره ده چې کله کار کینو په اجازت د خپل پلاری کوه او دا کار کوه چې ستا مور او پلار ته پاغي باندې خوشحالي ملاويږي مسرت ملاويږي دی وای اے بابا جان هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اهلنا ونحفظ اخانا موږ به څوک پیسې موږ ته ملاو شي واپس موږ په دې سودا راوړو د خپل اهل او عیال حفاظت به وکړو پته ولګی دا چې بیا وروسته ذمہواری دا د بچو په سر باندې دوی ګوره په خپل ذمہواری اخلي بابا جان موږ به څه کوو د بچو موږ به د اهل او عیال حفاظت وکړو او بیا څوي ونزداد کیل بعیر ذالک کیل یسیر یو دا چې موږ سره د لاړ شي نو سیوای پیمانه براوړو یولس او خان برړک او دا خو ډیره اسانه پیمانه دا ولی پیسې مخپل دي او دوباره به موږ سره څوک سودا راوړو نو دا خبرې وکړي او پلار دی دوباره عزم ورواچو چې تمنګ سره بنیامین پرې د چې موږ بوزو او داغه د صداقت نخې معلوم شو د دوی ځکه سامان ډیر راوړه خبرم د ټولو اتفاقی و یو شانت و خبرم پر عزم و د لالچ نه پاک و او ور سره د باچار طرف نه پیسې مرترا غلي وي